تاسو ته پته ده چې ضمني الیکشن ناروان دی او په دغه ضمني الیکشن کې زمونږ مشر باباجي صاحب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب چې هغه د دارالعلوم اسلامي عربیه شرکړ محتمم دی بانی دی عزتمند مسلمانانو ورونو یو طرف ته یو عام کس دی هغه تاسو ښه پیژنئ بل طرف ته زمونږ شیخ صاحب دی او دا یوازې مولانا نه دی بلکې دی شیخ الحدیث هم دی هلته کې بخاري شریف پړاوی تقریبا یو وخت باندې هغه 700-800 کسانو ته په زرګونو د هغه شاګردان دي په لکونو د هغه شاګردان دي او دارنګ یو عظیمه اداره چلی چې دغه کس تاسو له اسمبلی ته لاړ شي په دې باندې هم تاسو شک کوئ دې به څه غلط کار وکړي عزتمندو څنګه چې تاسو په معاشره کې دغه خدمت درکوي او دغه خدمت په احسنه طریقه باندې ستاسو بچي هغوی ته سبق ورکوي هغوی ته علم ورکوي نو دغه شان دي که تاسو دا اسمبلی ته ولګي هلته هم دغه شان دي ستاسو دپاره د ذمهدارۍ کار کوي نو عزتمندو مسلمانانو ورونو چې په 16 تاریخ باندې انشاءالله د هغه کامیابۍ لاره مونږه تلاش کو او یوازې ځان نه بلکې نور ملګري هم د هغې دپاره وګورو او چې هغې دپاره مونږ اوټ ورکو زمونږ او ستاسو دپاره د آخرت دنیا او د آخرت ګټه ده او که دغه پګړۍ مونږ په دې باعث باندې راګزار کړو نو زمونږ او ستاسو دپاره هلاکت سبب دی یقینا چې ډېر خلک دا غواړي چې داسې خلک زمونږ علاقه کې وي دا زمونږ علاقه کې وي او مردان والا دا خوش قسمت لري خصوصا شیرګړ والا او تختبې والا چې الله تعالی ول داسې هستیانې ورکړي دي د باباجي صاحب زوی دی محتمم باباجي صاحب هر څوک نن سبا یادوي وایي باباجي صاحب داسې سړی داسې سړی سبا الله مکه دا شیخ صاحب موږ نه لاړ شي نو خلک به بیا وایي شیخ صاحب داسې سړی خو بیا به وخت تېري اوس څنګه موږ باباجي صاحب پسې ارمان کوو سبا له به ده پسې ارمان کوو لہذا چې انشاءالله چې بھرپور طریقې سره موږ دا کامیاب کو او ښه په داسې طریقه باندې چې داسې شکست هغوی چرته هم نه یې خوړلی داسې طریقه باندې هغې له موږ شکست ورکو انشاءالله داسې اتفاق دی که نه